الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أهلها واللعنة الدائم على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يأتي على الناس زمان الصابر منهم على دينه كالقابض على الجمر. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نه روایت دی چې خلکو باندې په داسې زمانه راشي چې دین باندې صبر کول، دین باندې پته کول به خلکو ته دوره سخت شي، لکه یوه ګرمه سکوراټه انسان لاس کې نسی. د حدیث ضمن کې غواړم دوو مهمو مسئلو طرف ته اشاره وکړم چې هغه اول مسئله چې نن سبا کوم حالات دي کرونا حوالې سره څو مطلب لپاره اشاره کوم. دویمه مسئله چې موږ کار کوم حالات دي و کوم مسائل دي هغوی طرف ته مختصرونه کې اشاره کوم. اول کرونا حوالې سره سترګې وغړوو چې د کرونا کومه بیماری ده، تقریبا اوسه پورې 200 پورې څوره ممالک دي تقریبا دوی ته د کرونا بیماری رسیدلې ده. ټول اول خبره ده چې مثال دغه بیماری چې څوره حده پورې د کوم اخبار تاسو بیا ټول واورئ چې دغه بیماری اوسه پورې کوم ټیسټو ولا کوم کټس دي هغه تقریبا ځنه ملکو سره نشته، ایجاد نه ده شوی. بیماری کوم علاج دغه خو اسی یو ملک اوسه پورې ایجاد نه ده کړی، اگر چې ځنه ملکونه د ادعا نه کوي خو رسمو دوی علاج ایجاد کړی دی. خو ټول نه بهترینه لاره الاحتیاط طریق النجات. انسان ته دا چې انسان احتیاطي کوم تدابیر دی هغه اپناو کی چې دغه بیماری نه څوره حده پورې انسان کوشش کوي شي ځان ته نه بچ کی. لکه مثال څوره ډاکټران کوم امور خي احتیاط د پرغه په کار د انسان هغه باندې عمل وکړي چې دغه بیماری نه بچ شي. خو دې سره دغه بیماری یو ازمایش هم دی، ازمایش سره دشمن طرف ته یو سازش هم دی. د دشمن طرف ته سازش څنګه دی هغه دا څه کېدای شي مروري زمان سره دا خبره به تاسو باندې واضح شي چې دغه کوم وایرس دی دا الهی نه دی چې مثال خدای طرف راغلی وي، دا مثال دشمن جوړ کړی دي چې اهداف حاصلولو لپاره. لکه هغوی نه یو هدف کېدای شي انداوي چې اسلام هیټ کی، اسلام باندې ضربه وارده کی. لکه ټول نه مهمه خبره ده چې مثال ایمو تشیع کې چې کوم ځنه کسان څنګه صدلوه دي یا مثال دانسته تار باندې یا نادانسته تار باندې جان کر یا عدم العلم په ذریعه سره مثال هغه علم سنوي ځنه شیان هغه ذکر کوي. لکه مثلا تاسو ورېدلی وي چې یو میسیج چلولو څه د قرآن کې ویخته حواله سره یا مثال چې ته یو بل میسیج کړی و څه د بچای پیدا شه دغه څه سرو چای نه، دا اصلا ټول خرافات اسلام سره تعلق نه لري. بهرحال ایدی بیماری د پاره مثال یا حتی دی بیماری نه علاوه مثال مت اهل بیت علیهم السلام د څه امور خیلی دي څغوي سره مو مثال مختلفو قسم بیماری نه زنه ستای شو. لکه مثلا سوره حمص قرآن اول سوره ده دی په متعلق مثال تاسو کچيري تاسو مثال یو مریض تلوړ شوی تاسو ورته الحم سوره و باندې دام کو هغه مریض تور کو غته خدای شفا ورکی. یا حتی دا روایت هم تاسو یې مثال کچيري یو کاس او یا ورته سوره حمد یو مردا باندې ویل هغه مردا پوسټ دلو ان دي خبرې تاسو تعجب ما کوئ، یعنی دور اثر ورکې د قرآن کې. یا دا روایت هم تاسو کوم ځای قرآن نه الحمد ونسو الناس پوری کوم ځای کې تاسو مثال قرآن 100 آیات تلاوت کا هغه مثال چې توبون دام کا یا اندس یو مریض ندام کا څه څخه ته بیماری هغه خدای نه رفع دفع کی. یا یو بل روایت کې دا دي چې مثال تاسو درې ورته سوره ناس تلاوت کوئ، درې ورته سوره فلق تلاوت کوئ، هغه نه بعد 100 ورته یا که 100 ورته تلاوت نشو کوئ تاسو 50 ورته سوره اخلاص یعنی سوره قل هو الله احد تلاوت کوئ. څوره انسان بدن کې بیماری دي حتی څوره آفات کې هغه ټول نه خدای تاسو محفوظ وساتل کی. یا دین علاوه مثال سوره ان انزلنا په متعلق روایت دي مثال تاسو که غواړئ هر قسم آفات او بلیات نه بیماری نه محفوظ پاتې شوي، یو ګلاس کې یا مثال چې کې بتل کې وبو واچو هغه کې مثال 10 ورته سوره ان انزلنا تلاوت هغه باندې شکه دام کته هغه وب بیا مثال ته یو خونی کې چې ستر مثال تاسو ټینکې د چې دغه تواچ هغه نه ته وزویا کا ټولي خلخانی ته بیان ورکا ان شاء الله اڅ بیماری به نه وکسي. نمو مثال هغه خرافات سبي نو هغه خرافات په ځای په کار د اهل بیت کلام تراش اصول کفی کتاب مثال فضل القرآن کې مکمل تقریبا د قرآن په متعلق دوره روایت 30 سړای یعنی حیران پاتې شي چې قرآن حتی یو دا روایت ده مولا علی الاسلامی چې کچيري مونږ ایواستنه ورکشي همزي قرآن زری سره پیدا کوي شو
بیا ځنه کسان مترسي امام نه پښتنه کوي چې مولا مثال ما چوکې چې ما غوړه کړي چې ما غلام ته خاله مولا ته قرآن په ذریعہ سره غوي مثال اله هغه ته خي عمل وته د عمل وکي ته غلام واپس د عمل وکي ته مثال کوم غوړه کړي یو ته پلانکای یعنی ټول اشیان به قرآن ادعا د څه وشلم د څه شاین شو څنګه قرآن کې موجود نوي لہذا پکور د مو دا وکو قرآن طرف ته رجوع کو حلوه طرف ته رجوع کو دویمه کوم مسله د غي مقرمي حواله سره کوي مقرمي ټول نه مهمه مسله کوم د غبل شیلو مسله ده بلشهلو مسالې ته تقریبا جرګه هم جوړه شوه صاحب دغه خدای ونی برکات کې دا سکومه مثال اقدام کړي وغه اقدام زری سره جرګه جوړه شوه هغه جرګه حتی مثال مسؤلین او ادارو ته لوړ شي غوي ته غوګ نه شي غوي ته چې یو مثال نوز بیزتی کوي مسؤلینو مو مثال ځنه خطه وقوت لرو نه مثال څنګه مثال متافر کواریانه تور باندې هغه مثال متعصبانه تور باندې هغه مت اقدامات کوي په کار ته یو حاکم ذمہ داری دار څنګه مثال منصفانه تور باندې اټول ته خپل حقدار ته ورسوي بلش خیلی مسئله په کار د هزار و نظر حل شي مو حکومت نه تقاضا کوي مثال کاغذات مال کې دا مسئله مو حق ته په کار د حق په مطابق حقدار ته ورسیږي دویم مسئله چې مو حکومت هغه مثال پرچینار کې د پټواریانو برته غیر کومه سمته طریقه د اداري طریقه د اغه نه علاوه مثال پټواریانو برتی کوله هغه بیا د څه کسان څنګه اصلا پرشنور سره تعلق لري نه اهل کسان هغه دی پر چې پرشنور کوم د لټي ولا کوم ریکارډ د خراب کی تسبیل مثال کزنه ځکه نور تجاوزات کې دل هم اغه بیا مثال خلکو نسترګي پټي کې یادوي چې وکی خلکو سترګو ته خوري وچی دویمه مسله مثال کوم هاستل څو کارمي ترغلی هغه په کار د انسان کارمي کې موږ سکول نشته په کار د مسکول ته ور کړی شناس مثال هغه غیر علاقه ته سدسه کسان ته یو لوکل علاقه ته سالت اصلا د هاستل ضرورت نشته په کار د هغه مثال کارمي ته راوړي او بیا د کې متحکمات سره سکولونه راکړي نه د همو د کارمي خلکو د مخیر حضرات یو مثال لطف ته سغوي متخپل د سکول نه جوړ کړی دي څکه چې د سکول نه کې چې اکثر بچي به تعلیم پاتې شي وای مو یو کسان شکریا حمد کوو په کار د حکومت دغه کسانو چې وکی حوصله افزایی وکي نه مثال دینه هستلی هغه نور غته علاقو تعلق علاقو ته ور کوي دریمه خبره ده چې مثال ایجوکیشن مسائل په کار د ایجوکیشن مسؤلین حل کی نه مثال ځنه هغه کسان څنګه اصلا ایجوکیشن سره تعلق نه لري هغه ځنه کسان مثال غیر شرعي طریقې سره غیر کوم حکومتي کوم فرایض یا غوي طریقو سره هغه مثال جان بوش کار خامه نه اهل کسر ولی هغه برتی کوي په کار څلورمه مسله کومه ده هغه د مو شاملات مسله د حکومت په کار د مو شاملاتو کې دلچسپي سره کار وکي په کار د سیمو کوم شاملات هغه تقسیم کی نه څه د مثال موته پرګدي چې مثال هغه کې ځنه فساد طرف ته خبره لاړ شي یا مثال ځنه مثال د اقدام وشي چې هغه بیا ازاله کولای قابل قبول نه وي هورسوي مو حکومت نه تقاضا کوي چې په کار دغه کوم مسایل دي په کار د انصاف سره و کومي ایمو کارمي کوم رواج د اغه رواج مطابق کار د مسالې حل شي کبه حکومت مثال دغه مسالو طرف ته توجه نه ور کوي ممکن د بیا مثال د یو نیم اقدام وشي یا یو نیم د کار وشي چې هغه بیا مثال لکه څنګه مخکې فسادات وو د بیا یو فساد جوړ شي ځنه مسؤلین کې شي انده غوړیا بیا یو کارمي کې فساد پورته شي وې دې ذمہ داری بیا حکومت باندې والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته